زمونږ کوم نوی منتخب وزیر اعلی صاحب راغلی موږ ته مبارکباد پیش کړو او په دې موقع باندې رښتیا خبره بګه د بانی چیرمن پی ټی آی عمران خان شکریا ادا کوم چې د قبایلی علاقې نه یو ینګ ځوان ممبر منتخب کړ او هغه زمونږ د صوبې وزیر اعلی شو. یقین جما پرون دغه بیان کړی چې زبا جلسه جلوس زمانه پاټه کار دی زبا گورننس باندې توجه ورکوم. نو ټول نه زیات توجه زمونږ مستحقق چې په دې صوبه کې دي نو هغه زمونږ مقامي حکومتونه چې درې مقال داسې مونږ به اختیار او به فند یو اس قسمه خدمت ورکړې شو. په کار چې ټول وزیر اعلی په خپل باندې اعلان وکړي چې څومره زمونږ فند سره کالو پاتې فند به لراکي اختیارات هم بحال کی او راتلونکي الیکشن دی هم چې کوم د الیکشن ایکٹ 2017 د سیکشن 219 اعلان دی کوم ضروري چې الیکشن په 120 سره کېږي راتلونکي الیکشن په 120 سره کېږي یو با اختیار مقامي حکومت دې صوبې لور کې چې په لاندې سطح باندې د خلکو مسلې د روزانه مسلې یا ګډ گورننس یا د خدمات فراهمي یا مقامي ترقی او د خلکو شراکت هغه یقیني شي په دې صوبه کې دا به هغه نه زمونږه توقع او دا د مطالبه کو جزر تر دغه زمونږ لوکل کونسلټیشن ته خط لیکل هغه سره د میټینګ کړي چې په دغه حواله باندې وسره تفصیلی خبرې ومشي. نو کدا ګډ گورننس باندې د توجه ورکوي نو هغه د پټول لاول مقامي حکومتونه دي د سره به ګډ گورننس مضبوطيږي سرویس ډیلیوري مضبوطيږي لوکل ترقی به خلکو کې او بل دا مطالبه کو چې امن او امان زموږ صوبې ډیر زیات خراب دي. د امن او امان په حواله باندې ادارې زموږ ډیر تباہ شو په دې سو کال کې بالکل ادارو کې اس پاتې نه دي تاریخ ادارې تباہ دي صوبې بالکل. نو هغه ادارو باندې چې د ادارو بحال شي هر ادارې چې دا او سرویسز ډیلیوري دا لا انفورسمنت ایجنسی دي په ټول باندې توجه ورکول پکار دي. زموږ هیلث او ایجوکیشن کې ډېرې مسلې دي هغه باندې ډېره توجه پکار دي. زموږ صوبایي حکومت صوبایي وزیر اعلی په دغه باندې ورکړي ینګ دی زموږ ته دا امید دی چې دا به وکړي. نو تاسو دا ټول مطالبه دا قرارداد منظور دي چې وزیر اعلی د زموږ ټول اختیارات او فند بحال کړي